مصطلح الحديث سبق نمبر 26 کې د المقصد الثالث المردود بسبب طعن في الراوي. دریم مقصد کې هغه مردود حدیث خاید ته سپروي کې د طعن په واجب باندې شیرت شي یعنی ری باندې طعن لګیدل او قدح جرح عیب سادي وجنه حدیث به حال نه قبل رد کوي او پس کوي نه خلی دي تل شي مردود. مخکې ته چې المراد بالطعن في الرأي پروي کې د طعن لګول نه مقصد دا یا کنه المراد بالطعن في الرأي جرحه باللسان لکه په ژبه سره زخمی کې هغه په باره کې څه خبره وکړي چې ليس بقوي مثلا بل د څه خبره ور پرې وکړي والتكلم فيه من ناحيه عدالته ودينه یا دغه دین او د عدالت په باره کې خبره وکړي چې دا عادل نه ده صالح نه ده ډېر صالح نه ده کم صالح ده ډېر دیانت پکې نشته مثلا او من ناحیه ضبطه وحفظه یا دغه د ذهن حافظي او د ضبط او د یاداشت متعلق خبرې وکړي چې یاداشت کمزور ده یاداشت کې د خبره ده دي تطوعن یلشي طعن څه معنا شو چې دغه عدالت او دین په باره کې خبرې وکړي چې د دین له جهته شد دا کمای ده پکې یا له ذهن ضبط او حفظ او د یاداشت له جهته پکې خبرې وکړلې شي کمزوري پکې رو بسلې شي. اسباب الطعن في الراوي پروي کې د طعن لكم اسباب دی وجه دي کناغه لاستي. اسباب الطعن في الراوي 10 اسباب 5 منها تتعلق بالعداله. پنځه د شیان دي صدا عدالت سره صالح کېدل سره نیکمالي سره او د دې ول چې کم شه د عام دینداري پرېزګری د هغه سره تعلق ساتي او 5 منها تتعلق بالضبط او پنځه سبب او پنځه واجی ضبط سره حفظ سره ذهن سره فتنات او یاداشت سره تعلق ساتي. اما التي تتعلق بالطعن في العداله چې کوم عدالت سره تعلق ساتي په یادات پنځه شیان دي. الکذب دروغ یل د سره روي مجروح کې ابدار ګرځي ځان ژوند کې مو دي تاسو کذب نه خو دروغ یل د دې سره د سړی ول درجه شکیږي غورځي دروغ کتل ډیر یا بیا د عادت جوړ شو خال د سره تعلق په وچی خلی ستي رښتیا و نه ستي او کله کله د ویلو بیا خره دي درویغ په یو درویغ سره سړی نه سړی اعتماد پڅې کې په ضربو سره پڅې دا خود جواد درویش. نمبر 2 التهمه بالکذب درویغ پراد سینې جواد شي خلکو ته خطومات ور باندې لګیدل د شي دا سړی درویغ یا دی درویغ یې دی خلکو باندې خبره ولا غواله ځدی درویغ یې نورار سړی ته پاته نه ولګیدل دومره سدیلی کنه د کتل او کنه او کتل په درویغو. نمبر 3 د شاده صاف فسق او ګناه د جرم وغیرہ ګناه کول نه فرمانی د سره دی روي ولا درجه غورځي کنه چې حدیثونه بنه بل طرف ته نه فسق کیږي و حال کې په حدیث باندې اعتماد ځکه نه کې چې دا سړی شته فسق کوي او فسق ولا سړی شوی کې دې شي ځونه نه خبره جوړه نه کی. نمبر 4 البدعه بدعت منه دا چې یو د شکار کوي چې قرون ثلاثه نه مرباو نه ثابت دلایل اربع کې نشته د شکار کوي کبه هغه طرف ته دعوت نه ير کې بیا خو ویله خبره ک دعوت ير کول خپل بدعت ولا ترویج کوي بس بیا د سړی شه د لاندې درجه ته ورځي. بل 15 نمبر شه د الجهاله ای جهاله العين کوم روي دا معلوم نه است سوق شولې کوم ځای ولا شوي نه ده شه اجنبي ولا بالکل نه معلومه انون افرادونه نشر خستل دا هغه وجوه دي ساغنه پروي کې عدالت طعن او جرح رسيږي. واما التي تتعلق بالطعن في الضبط وس هغه اسباب ته خای چې پروي کې دغه یاداشت نقصان ورکي هغه دادي. نمبر 1 فحش الغلط واضح غلطي وکي چې سړی په پیږي. نمبر 2 سوء الحفظ یاداشت خراب وي. نمبر 3 الغفلة ډېر احتیاط او ډېر فهم او خیال نه ستي بس غفلت کې ځنه مېلو کې بس شي ولی کلی کلی پرېخي
نمبر 4 کثرت الاوهام په شیانو کې ورته وهم وشي خبر یو شان دي شي د هغې چې نه ماته خو داسې ته شی ولګه. 5 نمبر مخالفت الثقات ځان نه غوره اعلی کسانو سره مخالفت کول په شیانو کې. نو دا د دې معنا ده چې دا سړی معتبر ځکه نه شو چې ښه معتمده کسان دي ته هغو سره خبرې کوي چېرې د تا والا ټکي صحیح نه دي ما والا صحیح دي یا د هغو والا خبره چې کوم د یو شان دی د تا والا بل شان دی بیا نه قبلیږي. وسأذكر انواع الحديث المردود بكل سبب من هذه الاسباب على التوالي د مردود ول انواع د تخایمه د هر سبب واجب نشي کوم اسباب تیر شو کنه په در په مبتدئا بسبب الاشد طعنا ټول نه سخت سبب چې دا غد تول خیمه او هو الکذب دروغ یل دي چې دروغ سي د سړی ول ټول اعتماد او باور ختمي. نزدک حدیثونه به قسمونه جوړیږي. نمبر 1 الموضوع موضوع حدیث د موضوع حدیث شتل شي د دې څه طریقای څنګه موضوع ګرځي دا خبره توسخای. اذا كان سبب الطعن في الراوي کروي کې د طعن سبب شي هو الكذب دروغ علی رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر سره باندې دروغ تړلی پیغمبر سره خبره نه دی کړی دی ویل چې پیغمبر سره مې د دروغ شو کنه فحديث يسمى الموضوع داسې حدیث تر شي لزان نه جوړ کړي شوی حدیث موضوع حدیث غړي ہوئی حدیث. تعریف لغتا هو اسم مفعول وزع يزع معنا د دې شي کې د ول او جوړول اسم مفعول صيغه ده اي حطه يشای کامه کې هغه تل شي وزع کامه کړلو ثم بذلك موضوع ته موضوع ذکر شي دا په درجه کې ډېر کم وي غرزیدلې لانحطاط رتبته رتبه ډېر منحته او غرزیدلې وي. اصطلاحا د دې معنی ده هو الكذب المختلق المصنوع دروغ یو معنی ده. الكذب کذب سره مختلقه دروغ تل شي مصنوع نه جوړ شي شي دروغ وي کنه. المنسوب الى رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دروغ سره جوړ شي مصنوعي کی د ځان طرفه پیغمبر سره منسوب کی دي تل شي موضوع حدیث. دا موضوع حدیث څه درجه ده رتبته هو شر الاحاديث الضعيفه په ضعیف حدیثونو کې دا ټول نه بدترینه درجه لري واقبح حاجلنا قبيح. وبعض العلماء يعد قسما مستقلا ځنه علماء مستقل قسم غني وليس نوعا بين من انواع الحديث الضعيفه ودا دي ضعیف حدیثونو قسمانه بس اساس حالو د حدیث نه زکه جوړ شوی کنه نور د حدیث نه وي. حکم روایته وسمحت خایسه د موضوع حدیث روایت کولی څه حکم دا روایت کولی خدي کنه دی ښه یو درویغو حدیث وی حدیث خو نشل خو بس حدیث خبره ته معنی درویغو خبره وی موږ نقل کول شو کنه ش نقل کول دي چې اجمع العلماء على انه لا تحل روایته علماء اتفاق ته چې د موضوع روایت نه دی حلال روایت کوي بنا لاحد علم حاله یو علم حال به معنى كان چې په څنګه معنی کې رغلی شیالات مولوی د درودی به بنا نقل کوي الا مع بیان وجهه دا به اخر کې خای چې دا خبره درو د خاصه نه تناقل کړه د سیمه کې نقل کړه بس خاموش شي خالو شوی د حدیثونو دی عملو په شروع کی خای به اخر کې دا موضوع ده له حدیث مسلم ځکه مسلم شریف حدیث کې رغلی کنه چې ته حدیث بیانوي او بیا ورکی واجه نه خېدی دروغو بیا دا سړی دروي جان ګرځي ذکر غلی من حدث عني بحديث يرى انه كذب يا كذب یسړی حدیث بینه پاته د حدیث نه د دروغ دی اسی په هو احد الكاذبین په دروژن کې دا یو دروژن شي احد الكاذبین یو خو هغه سړی چې د دروغ جوړ کړو دیونه مختنه کل کې داد وو کې یو دروژن شو خامخته خیش طرق الوزعين في صياغه الحديث د حدیث په جوړوالي کې د وزعين څه طریقه او څه د پر د حدیثونو جوړولو څنګه به جوړولو چې کوم وزعين دي کذابین دروغجن دي دجالین کنه هو د حدیثونو څنګه جوړول څه طریقه به کوله د چې للوزعين في صياغه الحديث طریقان چې د دروغ باندې حدیثونو ته غیر کې کنه جوړاخت
د شی ته خلکو دوی طریقې اول ده کې اما ينشئ الوزاع الكلام من عنده چې دروژن سره لزان نه یو خبره وکي کنه ثم يزول اسنادا ويسند تروالي خبره خېدی وی کنه سند د سی کتاب نه رواخلی لکه ویر اختیاو خبره سند خو اختیاو ولې کنه یو کتابونه یو زین رنقل کی خبره دی مخ تخپل لګولی یو دا طریقہ کې نمبر 2 و اما ياخذ كلاما لبعض الحكماء او غيرهم ایدی ولا خبر نه بچی ته یو حکیم یا خيار یا سی پروفیسور ډاکټر یو خبره کړی وي نه د شکی روي خلی وای زولو اسناد سند ترکی دی هندا وګوري سوره قیمتي خبره د ماس کې اسی عام خبري حدیث خودی ته نشل حدیث خو پیغمبر نه رغلی صحابي و غیر رغلی عام خلق خبره حدیث نه وي نه دا تابع شنل شي موضوع نه شي مخته یو خبره کی څه کیف يعرف الحديث الموضوع د موضوع حدیث په پیژندل څنګه شي مو څنګه پیژنو شری د موضوع دا کنه د موضوع څه طریقه وي يعرف الحديث الموضوع من دون النظر في اسناده بامور بغیر د غور فکر نه د لاندې کارونه چې وګوري کنه د سره زیخ کیږي من هيو کار پکې د اقرار الواضح بالواضح په خپل باندې سره اقرار وکړي چې د ما وځ کړی د خبره بس ټیک شو موضوع شو کنه که اقرار به اسمه نوح بن نبی مریم لك ابو اسمه خپل اقرار کړ د بینو وځ حدیث فضائل سوره سور من القران سوره عن ابن عباس چې د قران په باره کې کوم فضایل اکثر سره غلي دي په قران سوراتونو فضیلتونه دا سورۃ دور وای به دا ثواب ده د سکوي به دا ثواب ده به د شکی دا ثواب د دور مرتبه وای د مقصد د پاره وای چې د سیدی چې د ډېر فضیلتونه پکې سړي دا نوح بن نبی مریم ځان نه جوړ کړی دي منسوب ابن عباس صاحب ته کړی دي نمبر 2 واما يتنزل منزله اقراره يخ خپل اقراری نه کړه چې د سی خبره ده خود د شیطان یو ملاوی یو د شیطانات مسرواجی څنګه اندازه کې غیر دا اقرار غنی وشمره لکه کا یحدثن شیخ لکه یو حدیث یو شیخ نه حدیث بینی کنه فیسالو تاسو نو شان مولده هو چې ته کې واغه کله پیدا شو فیذکر تاریخا تكون وفات ذلك الشیخ نبی دی هغه شیخ ولده سي دی وفات تاریخ ذکر کی قبل مولدی څه پیدایش نه مخکوي سره شیخ پیدا شو نو تیز د وفات شو ته خو دې سات 1213 هجری کې وفات شو دا ته سي 1213 هجری کې خنو وفات شو یا خدا پیدا نو شو وفات کله شو خو اختیار نه شو دا کنه ولا يعرف ذلك الحديث الا ان ده حديث رب مغسر بل چسر نه دریم نمبر دا وجه کې د شی او قرینه فی الرای پروي کې وجه قرینه موجوده مثل یکون الراوی رفیزیا لکه رفیزی والحديث فی فضائل اهل البيت او حدیثونه جوړې دي اهل بیت په باره کې دي معنا خدا شو خو نو سندیت دي چې اهل بیت فضائل او خيار سره خپل شي ته زور لري کې سره خپل شي ته زور لري کوي نمبر 4 او قرینه فی المروی یا په حدیث کې قرینه موجوده ای مثل کون الحديث رقیق اللفظ یا حدیث ولا مثل کون الحديث رقیق اللفظ یا حدیث ولا الفاظ ډیر کمزوري کنه د شی الفاظ یو پیغمبر څنګه یې شی او مخالفا للحس عام ذهنی نه معنی عام حس او مخالفا لصریح القران رسی معنی ورکی غیر قران سره خلاف دي حدیث خو د قران نشي خلاف کیدل ځکه چې الله رسول دی الله خلاف څنګه خبره کول شي د دینه پاتواله کې د صدا به شته موضوع حدیث تا